ملک سر صاحب زمونږ چونکې ناست مراد خان زه اوس خپل خوږ او درون مشر چې په غونډه صوبه کې بلکې چې موږ پېښور ته لاړ شو نو موږ له د خپلو بچو په شان چې کوم عزت راکوي نو رفیق خان ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خبرې وکړي. د خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه دی، ډېر محترم صدر مجلس او ورسره په پریزیډیم ناست د عوامي نیشنل پارټۍ او د ملګري وکیلانو مرکزي صوبایي او د ضلعي ټول عهدیداران او د چارصدۍ سره تعلق لرونکي د ملګري وکیلانو زما ډېرو خوږو مشرانو، همزولو، کشرانو، چونکې دا میټینګ د الیکشن په حواله دی زه به هم یوه خبره کوم، خو د هغې نه مخکې چونکې سري خان د یوې خبرې ګیله وکړله نو د هغې لږ وضاحت زه په دې الفاظو کوم چې د ملګري وکیلانو تنظیمونه چې په کومه ضلع کې هم دي نو د هغې صدر او د هغې جنرال سیکرټري بلیاز عهده د هغه ضلعې د ضلع کونسل د عوامي نیشنل پارټۍ ممبران دي او دا د دې مشرانو چې کوم دی نو زه مشکور یم چې زما په ریکویسټ باندې دوی دغه ټول په تیر ځل چې کوم زموږ تینې اروپایي کې دا دوی باقاعده نوټیفیکیشن کړی و دغه رنګې چې د صوبې کوم صدر او جنرال سیکرټري وي هغه بلیاز عهده د صوبایي کونسل ممبران وي نو دا لږ وضاحت ضروري و. بهرله چې کوم شکیل خان ته چونکې د ضلعي صدر هم دی زموږ د ضلعي چې کوم صدر او جنرال سیکرټري دی نو هغه بلیاز عهده د ضلع کونسل عهدیداران دي. اوس ګرانو ملګرو زه چونکې په 14 تاریخ د های کورټ بار الیکشن دی او زه به یوه خبره چونکې د دې د اهمیت په حواله به زه لږ ډېره مختصر خبره وکړم او تاسو اندازه ولګوئ. ابرز خوشدل خان دا خبره په مردان کې هم چې کوم دی نو کړې وه چې د ملک وزیر اعظم د اسلام آباد نه روانېږي او د صوبې چیف ایگزیکټیو ته وایي چې ماله د وکیلانو سره ماله میټینګ ارینج کا نو اندازه ولګوئ چې هغوی دې ته څومره اهمیت ورکوي. ګو کې اوس د خیر سره هغه وزیر اعظم نه دی پاتې خو بیا هم لکه تاسو وګورئ او بیا زما په خیال باندې چې دا پرون کوم ایونټ شوی دی په پېښور کې زما خو خوشدل خان ته خواست دی چې په هغې باندې لکه په ډیټیل کې خبره وکړي خو دغه وزیر اعلی چې کوم دی نو دغه د ده نه مخکې وزیر اعلیګان د دې پارټۍ وو هغوی راتلل نه خو صرف په دې وجه چې سبا نه بل ورځ د های کورټ الیکشن دی نو هغوی راغلي دي. خوشدل خان ته خواست کوم چې په دې باندې ښه په ډیټیل کې خبره وکړي چې ستاسو په ذهن کې دا خبره پرېوځي. ګرانو ملګرو خبره دا ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ او د ملګري وکیلانو هم یو مقصد دی او هغه دا چې په دې وطن کې دی د آئین بالادستي وي، په دې وطن کې دی د قانون حکمرانی وي، په دې وطن کې دی عدلیه آزاد وي، په دې وطن کې دی جمهوریت وي او په دې وطن کې دی جمهوري ادارې مضبوطي وي. اوس زموږ په د ضلعې په دې الیکشن کې تاسو وکتل چې د صوبې 2 چیف ایگزیکټیو وي، یو وزیر اعلی وي بل گورنر وي. گورنر چونکې د مرکز نمایندګي کوي نو تاسو به خبر شوي مې د دې سوشل میډیا د لارې چې دغه چې کومه هفته وه د الیکشن د پېښور ډسټرکټ بار دپاره نو مسلسل میټینګونه شوي دي او دغه رنګې په گورنر هاوس کې چې کوم دی نو 3 او 4 میټینګونه شوي دي او بیا یعنی 120 ایډوایزرانې په دغه اخري میټینګ کې چې کوم دی تقسیم شوي دي. بیا هم لکه د ملګري وکیلانو ته زه سلوټ پیش کوم چې کوم زموږ 550 ووټ دی هغه موږ په خپل ضلعي په الیکشن کې چې کوم دی نو موږ ټول خپل ووټ واخیستو. د دې مقصد صرف دا نه زموږ خو د عوامي نیشنل پارټۍ هم او د ملګري وکیلانو سپیشلی زه دا خبره کوم چې زموږ مقصد بار چې کوم دی دا د کرپشن دا صفا کول دي او موږ همیشه هم دغه دپاره موږ کوشش کړی دی او تاسو وکتل چې په دغه الیکشن کې چې کوم دی نو قصدن مدن بار چې کوم دی هغه د کرپټ کېدلو کوشش وکړو او هم دغسې د های کورټ دا سلسله چې کوم دی نو روانه ده. لہذا موږ به چې کوم دی نو په دغه بنیاد چې زموږ مقصد او زموږ منشور موږ ته دا وایي چې د دغه خلکو مخه به نیسو د آئین او د قانون د بالادستۍ دپاره، په ملک د جمهوریت دپاره، په ملک د امن او استحکام دپاره. لہذا په دغه بنیاد چې تاسو د های کورټ دغه الیکشن ایز اف چیلنج واخلئ او سریر خان خو د 40 ووټونو زما په خیال باندې واده وکړه یا د 45 خو زه چې ګورم جان پرویز لالا ناست دی، مراد لالا ناست دی، یا د دراني صاحب دی ناست دی، یا سیکرټري صاحب ذات خود دغه ناست دی، بلا ډېر اخوا مجاهد خان دی ناست دی، یا زه به نامې نه لم ډېر زیات دي. تاسو حکمله ودرنو زما په خیال باندې د سریر خان ته وایم چې دا په ډېر کم مهنت باندې او انشاءالله ستاسو په یو ټلیفون باندې دا ډبل کېدی شي. نو زما به دا خواست وي تاسو ته
چې تاسو په 14 تاریخ د هغې نه یو ورځ مخکې او خاص کر په دغه ورځ باندې تاسو سهار د وخته راشئ 8 بجې چې کوم دی پولینګ ټایم دی او دغې ته ملا وتړئ. زما دا پوخ یقین دی چې انشاءالله تاسو موږ ته 2 بجې یا 3 بجې ټلیفون کوئ نو د ملګري وکیلانو او دا چې کوم زموږ د چا سره الاینس دی د هغوی ټولې به خیري د 80 نه زیات وټونه وي. ډېره مننه. زه یو ځل بیا د دې ټول چې کوم دا پروګرام چا ارینج کړی د هغوی شکریه ادا کوم. ستاسو ټولو ډېره مننه. په یو شعر سره چې میں جھکا نہیں بکا نہیں کہیں چپ چپ کے کڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. زه په دې شعر سره خوشدل خان راغواړم چې راشي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. او د دې ضلعې صدر شکیل عمرزی صاحب زمونږ سره د دې ضلعې جنرال سیکرټري فاروق خان او ما سره راغلي ملګري زما دا خور ثنا ګلزار صوبایي سیکرټري یوت اړه مې غواړي چې ټول نامې والم خو ټایم دومره نشته. مشران به خبرې پې کوي نو ما ته ناست او ما سره زما د بار کونسل ممبر سریر خان او ما ته ناست د چارسدي ضلعې ډېر عزتمندو ملګرو وکیلانو او زما خویندو السلام علیکم. ملګرو چې څنګه تاسو ته پته ده چې دا غونډه په 14 تاریخ باندې چې کوم زموږ د های کورټ الیکشن دی په هغې سلسله کې کېږي. زمونږ پینل اناونس شوی دی هغې کې زمونږ صدر رحمان الله خان دی د ملګري وکیلانو نه ورسره نایب صدر FLF فرنټیر لایر فورم موږ هغې سره الاینس کړی دی مس عایشه ملک نامه ده او ورسره زمونږ جماعت لایر فورم چې هغه فاروق افریدی دی هغه جنرال سیکرټري ته ولاړ دی امان الله زموږ جاینټ سیکرټري دی نو داسې زموږ پینل اناونس شوی دی. ملګرو زیاتې خبرې نه کوم خبرې به مشران کوي خو یو خبره تاسو ته زه کوم چې تاسو وګورئ دې پینل کې بلکل هغه فطري زموږ اتحاد شوی دی. بل طرف ته تاسو وګورئ چې په یو ځای کې یعنی سوال نه پیدا کېږي چې PTI او مسلم لیگ خپلو کې اتحاد کوي خو واحد تاسو طاقت ته مونږ ملګرو ته هغې اتحاد کړی دی. څوک دي ILF دی مسلم لیگ لایر فورم نون ورسره پیپل ورسره جسټ لایر فورم اسلامي لایر فورم مختلف دي جی ځکه چې هغې ته پته ده چې ملګري وکیلانو یو قوت دی او هغې ته څوک شکست نشي ورکولی. شکست په دې ورکوي چې دا د هغې غیر فطري هغه اتحاد دی زمونږ فطري دی هغې غیر فطري دی او هغې تاسو ګورئ پرون وزیر اعلی راغلی و پېښور بار ته نو یو کس دی فلم مولای نامه ده هغه جنرال سیکرټري دی د ILF والا انصاف لایر فورم هغه بیان دا ورکوي چې زمونږ ملک محی الدین چې دی هغه زما کنډیډیټ د هغې نه پس سید الله مروت او هغه سره شاه فیصل الیاس دی یو صدر دی یو جنرال سیکرټري هغې دا بیان ورکوي چې نه زمونږ کنډیډیټ معظم بټ دی. نو تاسو وګورئ خپلو کې انخطي دي انشاءالله ګټه به ستاسو وي خو که خپلو کې اتحاد اتفاق پیدا کوي او انشاءالله تاسو به ګورئ په 14 تاریخ باندې چې تاسو کې اتحاد اتفاق پیدا شو او تاسو دا ووایئ چې د ملګري وکیلانو پینل نه زه ولاړ یم او په هغه ورځ تاسو کار وکړو نو زه دې مشرانو ته ستاسو په وجه باندې ډاډګیرنه ورکوم چې دغه ټول پینل به ګټي کوي. ملګرو نورې ډېرې خبرې دي هغه به بیا په وخت باندې کوو خو یو خبرې ته زه ستاسو لږ زه وایم چې تاسو ورته توجه ورکوئ او خاص کر د سریر خان ته زما بار کونسل ممبر دی زما ته ګوره همیشه پاره 400 نه دا شکایت راځي چې زموږ ملګري ډېر دي زما مشران ډېر دي دا زما دویم کور دی زما مشر د دې ځای دی زموږ ټول مشران د دې ځای دي خو دلته کې زمونږ کمزوري شته. نو خدای لپاره که دا تاسو دلته کې اتفاق پیدا کو او دلته تنظیم باندې تاسو لږ زور ورکو نو تاسو به وګورئ چې که خیر یو مثالي تنظیم به دلته کې جوړېږي. خو خدای لپاره زه تاسو ته خواست کوم چې ملګري وکیلان راغونډ شئ یو مشر وټاکئ او داسې کوي چې خلکو ته دا نمونه ښکاره شي چې د 400 د عوامي نیشنل پارټۍ ګډ دی او په ملګري وکیلانو کې به هم ګډ ثابتېږي. نو زما دا تاسو ته یو خواست دی چې ملګرو
لږ به ملا تړئ، لږ به دې پاټایل هم ټایم ورکوئ، لږ به دې فورن هم ټایم ورکوئ، نو بیا به که خیري تاسو وګورئ چې تاسو نه ګټه څوک نشي کولی. خو دا ده چې دا کمزوریانې به ځان نه وکاږئ. زما سره چې کوم لیست راغلی دی 54 دی د 400 او زه نن دلته ګورم چې څاره کسان ناست دي، چونکې زما صوبایي کوارډینیټر موجود دی، ځکه دا خبره زه ستاسو نوټس کې راولم. هغه ما ته بار بار وایي چې تا سره څومره لیست دی، نو دا لیست ما سره دام نه دی. او مهرباني وکړئ زه خپل ورور زما ضلعي صدر NPA شکیل عمرزی صاحب ته هم خواست کوم چې په دې باندې لږ توجه وکړي چې دا ملګري وکیلانو وینګ مضبوط شي، نو انشاءالله پارټي مضبوطه ده. زه په دې څو خبرو تاسو نه اجازت غواړم او بیا د دې خپل ورور شکیل عمرزی فاروق خان تاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې دا داسې په شارټ نوټس باندې بیا هم تاسو په ګڼ تعداد کې راغئ. خو دا زور به ما ته که خیر وي تاسو په 4 تاریخ باندې چې کم ریزلټ راکوئ چې هغه پازیټیو ریزلټ راکوئ. ډېره مننه.